سلامونه ګرانو ملګرو او ورونو خويندو دې وکړي چې راته روغ رمټ وای او د صحت په جامه باندې پټ وای شایسته وای زموږ لکه د وطن کشالي په دې نړۍ کې ممکن چې تر قیامته د یو مملکت کشالي هم یو د مورکې نشي په هغه کې موږ هم یو هم هغه کشالي څوک زیاتې لري څوک کمې لري موږ یو څه زیاتې لرو خو د کشالو سره مخ یو دا به تل وي په ټولو ممالکو هیوادونو کې دا کیسې شته البته موږ به یو څه زیات حساس ووسو ولې چې ځوانان اوس شکر دی د شعور نړۍ ته قدم اخیستی دی اوس ځوانان به شعور لرو احتیاط به وکړو چې څنګه په مخ لاړ شو په نننی پروګرام کې زموږ سره ګران میلمه پیر ریاض صاحب دی له لندن څخه ستړي بشئ پیر صاحب السلام علیکم السلام علیکم جوړې راته په خیر صحتونه مو ښه دي مننه ستاسو خیر غواړم مننه پیر صاحب په وطن کې تاسو پروګرام مې ولیدلو په د سولې په حواله تاسو ډېر مجلسونه کړي وو اوږد پروګرام مو کړی وو څنګه یې ارزوئ دا اوسنۍ د ځوانانو شعور دشمن څومره یارولی دی هم په لر کې هم په بر کې خبره دا ده چې داسې یو وخت زه زما خیال چې کله زمونږ په دغه کې په شوروي کې تحصیل و تعلیم ختم شو نو زه راغلم وطن ته چې راغلم نو ما په هغه زمانه کې چې وکتل نو په دې کوڅو کې او په دې بازارونو کې ډېر زیات تبلیغیان به ګرځېدل او ما ته به داسې ښکارېدل لکه چې ما به دوی نشه کړې ده او نشه کې روان دي که نه داسې لکه سړی چې دغه غونته وخوري ګولۍ وخوري او مطلب دا دی چې لکه د دنیا نه به داسې قطع غونته او داسې مطلب دا دی چې دلچسپي نه او داسې لکه د ژوندی وجود وي خو مطلب دا دی چې هر څه یې اخیستي وي که نه د ژوند سره دلچسپي یا په ژوند سره محبت یا چې کوم دی نو داسې یو دغه پکې نه محسوسېده دا څه وه دا څه شي وو دا ټولې خبرې داسې وي چې جهادي سیاست د دنیا یعنې دلته کې که تاسو خیال وکړئ نو د ټولې منطقې د مسلو مطلب دا دی چې حل پیش کېده د منطقه هسې د جنګي بارودو نه خوټ کېده روانه وه که نه دغه طرف ته دا څه شی وه دا جنګي عمل چې وه دا څه شی و دا یو ډېر ژور سیاسي عمل و زه په دې باندې چې کوم دی فلسافیکل خبره کوم چې په دې خلک غونډه جوړ پوه شي دا یعنې یو طرف ته خو دغه فیصله کېده چې دا دنیا به د چا په لاسو کې څوک به دا کنټرول کوي څوک به دا قابو کوي او بل خوا زموږ په کوڅو بازارونو کې د ژوند نه ناخبره ځوانان چې هغې ته به دا هېڅ پته نه لګېده چې یاره مطلب دا دی چې څه روان دي څه کېږي ځکه چې هغوی ډېر زیات د مذهبي جنون یا د مذهبي سوچ یا چې کوم دی نو مطلب دا دی چې د جنت د حورو او د علمانو په دغه کې اچولي وو او د یو ډېر اوږد ژوند چې کوم دی نو د هغې مطلب د نه ختمېدونکي ژوند چې کوم دی نو هغه دغې ورته ورکړي وه نو غریبانان ډېر غیر سیاسي کړي وه ځوانان به والله که په دې شیانو باندې پوهېدل چې څه روان دي او څه کېږي او څه مطلب دا دی چې نو اوس پته ولګېده چې دا خو د ټولې دنیا د قسمت فیصله دلته کېده چې څوک به کوم ځای ناست دي او څه به خوري او موږ د خپل کور د انغري نه خبرېدو چې په انغري باندې څه پراته دي او څه پخېږي ځکه چې دا به ورته وویلی شو چې بس مطلب دا ستا د کور دغه چې کوم دی نو دا ذموار خدای پاک دی او بس ته راځه روزه دا غمونه پرېږدې چې څه به کېږي شاته ستا بچو تعلیمونه وکړل یا ونه کړل تحصیلونه یې حاصل کړل که حاصل نه کړل دا مسله نشته دی ته راوځه بس او نو داسې یو عمل روان و په هغې کې چې کوم دی نو زمونږ ټول مطلب دا دی چې وطن ښکېل او مطلب دا دی چې په هر ځای کې چې کوم دی دا مختلفې مدرسې بیا چې کوم دی دا تبلیغي مراکز دا ځای په ځای خلاص شوي وو مطلب دا دی چې یو بلوم و د دې لکه په دې چې سپرلی غوندې پوه شو که داسې یو دغه یو پوه شو ژوند دی و داسې یو نو نه جلسه ښکارېده چېرته نه جلوس چېرته ښکارېده چېرې په دې هکله باندې خپل عمل وښیي ردې عمل وښیي چېرته تاسو څه کوئ دا څه روان دي
دغه چې خلک یې بالکل ښکېل کړي وو لکه ښکېلات کې چې پراتی کنه منټلی دماغي او روحي او دا ټولې خبرې شوې نن خلک چې کم دي نو نن بیا فیصلې کیږي خو نن خلک دې ته ویښ دي په هر یو شي باندې کته د ځوان نه تاسو کې کته د بوډا نه تاسو کې کته دغه د خزو نه تاسو کې خزم چې کم دي راويخي شوی دي او را پارېدلي دي چې دا خو لوبې روانې دي موږ سره پوه شو کنه دا خو سازشونه دي دا خو کانسپیریسیز دي چې هغه روان دي او مطلب دا د هغې په نتیجه کې موږ دومره مطلب دا دی چې کمزوري و چې هغه ملی زموږ په سر باندې کېدي لکه بره دغه په شان که نه چې د اخلي پخلي کې سړی وي هګۍ ته ګوره چې څه وخت به دا چې کوم دی دغه کېږي پوه شي که نه یعنې موږ دومره پاورلس وو دي مخکې پوه شي که نه دومره کمزور وو دي مخکې چې دوی به دا هر څه مینیج کوله او مطلب دا دی موږ یې غیر سیاسي هم کړو موږ یې برباد هم کړو موږ یې تباه هم کړو نن نتایج دې ته راورسېدل چې زموږ دا دغه عمل یو عمل و چې زمونږ کورونه چې کوم دي تباه کړل زمونږ ځمکې ونیولې زمونږ وطنونه قبضه کړل پوه شو که نه دا یو لینک دی ټول یو شی دی صحیح همدغه خبره وه پیر صاحب ما هغه ورځ ملګري ته ویل چې که په زه 10 کلنۍ کې 15 کلنۍ کې موږ ته په کورونو کې مور دغه راښودلې وای چې پلانای د دشمن دی پلانای دغه پلان جوړوي موږ په ځمکه لاندې دومره معدنیات لرو دومره اوبه لرو دومره ګاز لرو دا چیرې روان دي نو موږ به عین یو 15 کاله به ما وړاندې دشمن پیژندلی وای او دغه خبره به په همهغه وړوکوالي 15 کلنۍ کې به ما خویندې ته کړې وای عزیزانو ته به مې کړې وای خو دغه موقع په لاس موږ ته را نغله نن ځوان ډیر بختور دی او خوشنصیبه دی بختور دی چې په کور کې دننه په 10 کلنۍ کې په 8 کلنۍ کې ستاسو غوندې د مشرانو د نورو مشرانو خبرې دوی ته ورسي دوی اوري چې زه په ځمکه لاندې څه لرم په ځمکه باندې څه لرم د دشمن سره مې چېرته برید دی په کوم ځای کې تنازع لرم او څه کول راته پکار دي او له نړیوالو سره د دین په بنیاد باندې رابطه پکار ده که نه لکه څنګه چې سعودیا کړي دي کویت کړي دي ترکیه کړي دي هغه خو اسلام په بنیاد باندې له نورې نړۍ سره تعلقات نه دي جوړ کړي که هغوی خو نړیوال بزنس ته کتلي دي تعلقات یې جوړ کړي د سعودیا له اسرائیل معاشي اقتصادي مفادات نو دا د ځوان باشعوره چې نن موږ ورته باشعوره شوی دی لیکلی دي دا معنا چې دته کور ته دا خبره ورورسېده دغه ستاسو د مشرانو برکتونه دي د میډیا برکتونه دي چې دته په کور کې معلومات کیږي چې دشمن مې څوک دی نو دا خو ډیره لوی خبره ده او هغه ورځ ما ته یو ملګري پیر صاحب وویل وای ارمان لوڼي په ژوب کې تقریر کړی و دا خبره پرون راته کړې ارمان لوڼي په ژوب کې تقریر کړی و چې که پاکستانی چارواکي د ژوب خلکو ته د ژوب او د موساخېلو دا یو ضلع ده اوس د دې په سر چې کومه تیارې تیریږي د نړیوالو تیارې د هغې پیسې چې راکړي دا د هوایي دهلیز وایي زموږ به هر میټر په سنگ مرمر جوړ وي نو دې خبرې ته وایي ډېر خلک ورونه رسېدل چې دا څه وایي دا هلک وایي وروسته خلکو مجلسونو ته دا موضوع واچوله چې دا ارمان لوڼي خدای دې رحم دا څه وایي دا څه معنا څه مطلب وای دا د افغانستان نه چې دغه تیریږي تیارې او دا عین د غزني نه د ژوب خواته د موساخېلو په دې باندې وای که د شپې د دې منطقې خلک فکر وکړي نو په تیاره پسې تیاره ځي د ژوب او د موساخېلو په اسمان کې بالکل نو د دې ته اشاره وه ارمان لوڼی څو کلن و ډېر ځوان و
خو شعور د نن ځوان دې ځای ته رسېدلی دی چې هغه د دې هم خبر دی چې زما هوایي دهلیز کې څومره تیارې تېرېږي که د هغې پیسې راکړي چې څومره رقبه باندې تېرېږي نو زما وطن پې جوړېږي نو پیر صاحب په دې شعوري بهیر کې څومره برخه د میډیا ده او څومره برخه د مشرانو ده که تاسو دا ټول یو بل سره انټیګریټډ شیان دي دا ټول یو بل سره تړلي شیان دي زما یقین دی چې که موږ پښتنو ته یا افغانانو ته مخکې خپل ټلویزیون او خپل میډیا وي نو به چې کوم دی نو د فیسبوک او سوشل میډیا خبرې نه کومه او که موږ یو بل ته داسې په څه شکل رسېدی شوې که نه نو دا دومره ظلم به زموږ سره نه کېده دا دومره تباهي او بربادي به زمونږ د مذهب او د جهاد او د فساد په دې په نوم باندې به نه کېده خبره دا ده چې انفارمیشن چې کوم دی دا ازادۍ ته بنیاد ورکوي کوشش کنه دا د دې مثال داسې دی لکه ته چې فاونډیشن ورکې ازادۍ ته فریډم ته ها زمونږ د فریډم دغه سټرنث چې کوم دی دا د بل چا په لاسو کې د بل چا په کنټرول کې موږ ته هغوی دغه شی نه راکوو چې دی انفارم شي د معلومات ورسي دی خبر شي او دی چې کوم دی په دې مسلو باندې چې کوم دی نو پولیټیکل تھنکینګ د دې چې کوم دی نو جوړ شي ما او تاسو ته ذکر وکړو چې صرف تبلیغي مراکز په پښتونخوا کې مدرسې وي سیاسی پارټۍ غریبانانې په سوړو باندې ننوتې وي او مطلب دا چې هېڅ پته نه لګېده چېرې سیاسي ګوندونه شته دي او نشته دي ځکه چې په دې ملک کې ټول عمر سیاسي عمل چې کوم دی نو هغه فوجي جنرالانو او جي ایچ کیو چې کوم دی د خپل کنټرول او د خپل دغه لاندې ساتلی وو میډیا د هغوی سره وه او دغه وجه وه چې فرض کتابه چې سیاسي لیډر لیدل لکه مثال په توګه داسې یو شپږم میاشتې کې به چېرته یو جلسه یا غونډه مو شوه نو هغه به مطلب هغه به چې کوم دی د بحث او د خبرو اترو یو خوراک وګرځېد تقریبا د پنځو شپږو میاشتو دپاره and that's it بیا دا ده چې کومو خلکو چې مطلب تھینکینګ کولی شو تاټس یې لرل که نه فکر یې کوو هغوی ته غریبانانو ته خو دغه لارې میلاوېدې هم نه داسې په اسانه باندې چېرې سټیج ته وخیږي یا چې کوم دی نو مطلب خپله خبره خپل قوم او ملت ته ورسي او هغوی ته یو کوالټیټیولي نوې انفارمیشن ورکړي د کیفیت ته لحاظه د پوهې د لحاظه لکه ګوره زه تاسو ته یو څو مثالونه داسې درکوم چې موږ په کوشش دا شوې دی چې موږ ټول عمر په مبهماتو کې ساتلی شو مبهم تھینکینګ کنه بیا زمونږ نه دا کوشش کیږي چې ملای موږ نه فیکټس اینڈ فیګرز چې کوم دي نو پټ کړي شوي دي ټول عمر تا ته فیکټس اینڈ فیګرز نه ښیي نه دا چې کوم دی دوی مرام دی نه دا مقصد دی نه دا دوی غواړي ځکه چې که تا لکه مثال په توګه دا اوس فیکټس اینڈ فیګرز دي ریسورسز د ټولو نه زیات ما سره دي او بیلیونیرز ټول چې کوم دي په پنجاب کې دي یعنی تاسو کوم ته یو بیلیونر مو هم په خپل پښتونخوا کې نو دا به ډیر لوی مطلب دا دی چې شته دی نه یعنی مطلب دا حقایق دي ښه او به برق بیا داسې ګیس تیل کنه معدنیات شو ځنګلات شو چلغوزي شو دا ځنګلاتو برخه ده دا ټول تماکو شو دا ټول زما دي او مالداري چې کوم دا د هغې نه خوندونه چې کوم دي نو هغه پنجاب اخلي دا فیکټس دي دا دې معنی ګډوډونه نه شي خو چې دې خپل ځوان ته ورسوم خپل نوي کول ته ورسوم چې هغې په دې باندې خبر شي او هغوی ته دا پته وي زه یقین لرم پښتون ته دا صرف ورسوه چې دا ډیران ستا دی بیا دې ته څوک یوسي خو دې به پې پوهیږي چې دا ډیران ستا دی پوه شې که نه دا اوبه ستا ده پوه شې که نه خو دې به پې لاول پوه کې چې دا اوبه ستا ده دې زما یقین دی چې پنجابي د پښتون د دې کرکټر نه دی خبر پښتون چې کوم دی د دې په ځای چې کوم دی نو د هورو د علمانو د جنت نیرونو دغه چې کوم دی نو د شرابو د نیرونو په دغه کې ساتلی دی هغه خوبونو کې ساتلی دی او ملای هغه فکرونو کې اچولی دی د هغې وجه دا ده چې دلته کې چې کوم کنکریټ شیان دي چې هغې نه زما د بچي ژوند او زما د
کور او زما د وطن او د خلکو آرام چې کوم دی مطلب دا چې راتلی شي هغه ته چې کوم دی نو پټ کړی دي هغه چې کوم دی ورته خاينه او دغه شکل کې چې کوم دی نو مطلب دا چې دا سوشل میډیا چې کومه ده دی خدا کمال وکړو چې دی موږ ته مینز ټول راته راکړه او دا هم زما یقین دی چې کدی ته دا مارک زکربرګ څخه ملو شوی دی نه مخکې چې دا ټول چې کوم دی دا جوړو دی ورته چې راشه چې کوم دی نو مال دومره پیسې ته موږ واخلو چې دا کارونه کې پوښ کنه دا به هم چې کوم دی دته به هم دا افر کړو لکه چې دوی خو د ټول مردا کوشش کړي دي چې دا خلک مو په تیار کې وساتو دا چې کوم دی لاندې او قانوي او په دغه سلسله کې چې کوم دی خپل لوبه چې کوم دی نو روان دي بوزي او پاغي باندې خپل هغه د ژوند دغه چې هغه اسپ چې کوم دی چلی یو ګرځي همدغه څه پیرس اوس هغه ورځ علي وزیر په د 400 په جلسه کې وویل چې امریکا که حقایق ته ځان رسول غواړي هغه خبره ده را دي شي په لاهور په اسلام آباد او په جنوبي په پنجاب کې الته مرکزونه ښکار دي د ترهګرو مرکزونه دي هغه دي نکړي خو دغه حقایق دي چې ځوانانو ته رسول دا هم یو انفارمیشن دی چې ځوانانو ته رسول چې ستاسو دښمن چرته دی او نړیوال قوتونه چرته غواړي خو دوی ور باندې کیس وکړه غو عدالت کې کنه چې علي وزیر د ملک غداری کړي نو یقینا مغستاسو خبره چې زموږ نه تل حقایق پټ کړي دي او کومش غواړي چې دا ځوانانو ته ښکارا کړو نو دوی یو دم پاس چې دا خبره نو دا دوی خبره دا چې دوی دا اوس نشي کولای چې زمونږ چې کمونو حقایق ځکه چې زمونږ سوسایټي کې چې دا کم مذهبي جهاد او فساد دي دا جوړ کړی د پنجاب اسټابلیشمنت دي دا روړی ابوي دي او دا به دوی زمونږ څنګه پټي او دا دنیا تخکاره ده خبره دا چې علي وزیر باندې خو دوی کیف جوړي چې علي وزیر فقط دومره خبره کړې ده او احسان الله احسان دوی پرې خو ده هغه ته وی زوی باچاوي وکړه چې سره خوخي هغه کوه پوښ کنه ها منګل باغ چې کوم دي ناستي ژوندې دي د خلکو نه سرونه پرې کړی دي او خلکو به چې کوم دي دغه بدمعشان او رامیانو به چې کوم دي د خلکو په سرونو باندې فوټبال کو دا څه ثبوتونه شته دا څه ډاکومنټري فلمونه شته دي دا د منګل باغ دي دي کنه اوس خبره دا سره چې که فرض کا په ماډرن سوسایټي کې یا په یو وسري دنیا کې د داسې خلکو مطلب دا چې جون کو چرتا یا چتو سیدل قسم دې دا ټول به چې تکینولي او د دې به ریهابیلیټیشن کړو چې دا خو منټلی ابنارمل خلق دي دا خو ذهني توګه توازن د لاس ور کړی دي خلکو دا اوس چې کم دین په افغانستان کې د 15000 کسانو کا خبره کی کنه ګوره زه ته خبره کوم ما په دې فیسبوک باندې یو دغه کتلو صورت وې دا یو ډیر خدغه پروګرام پاره کې دا سوچي د ځینی فوجانو د خلک به چې کم دي د نازکو ځین نیول او غبر اخکل داسې ښکته کنه ها اوس زه کوم دا خو یو عام سړی نشي کولی دا چې کله ته مطلب دا چې تا کې دومره د جهادي او فسادي سوچ چې کم دي انجکټ شوی یا دنه شکل یا تعالی نشه درکړي ډرګ درکړي کنه نو ته به دومره خلک چې کوم دي نو روان دي یا زدا ویل شم چې مولانا سمو قتل چې کوم هغه ته کسړي وګوري یا زمونږ د طاهر داوړ قتل چې کوم هغه ته سړي وګوري چې دومره ظلم او دومره تشدد دا غي خو مثال نشته په دنیا کې چې ته سړی مړ کې به وګور د سترګې خلاصي لاسونه بر ملای چې کنه دا سړي روړ دا او دا ګور نور خو پرې طالب څخه دا خو ایجنسو کړی دي دا خو طالب خو یو غلون کې لفظ دی طالب ته موږ زره کسان دي بر چې ناستي طالب ته مثال په توګه دا پرېګ دی او تاسو چې کم دینو دا خو خبره ده چې دا ګوره د شی د خلکو کرایمز کړی دي د انسانیت خلاف یو جرمونه کړی دي او مطلب دا دی چې که فرض کته دا خلک پرېګ دی سباله زه په دې 100% یقینم چې داسې کریمینلز چې کوم دي کنه هغه هیڅ کله چې کوم دي په آرام نشي کېناسته نه اصلاح کېږي دا پوایزن خلک دي دا تباہ خلک دي دا برباد خلک دي دا چې کوم دي انسان دشمن خلک دي
ها د څه د ضمانت لاندې به دا خلک چې کوم دي دا به څنګه ټینګې کم ځای به ټینګې دا به چا سره ناستي دا به چرته ځي دا خلک دا اوس دغه دی وانه کې کنه زما کلی دی په بازار کې آزاد خلک ګرځي آزاد او خدا زیاتول غواړي کنه چې بیا په وانه کې نن دوه ګرځي سبا بیا لس ګرځي کنه که هیڅ هم څه ونه کړي ریاض صاحب زما د نوي ځوان چې هغه بازار ته په کار پسې تللی وي یا کتاب اخلي یا مور ته دوا راوړي یا بل شی اخلي سودا پسې هغه ځوان چې دغه ویني چې ټوپکې په غاړه کې د شپږ ونه پر روان دي او دومره یې ویښتان دي هغه سایکولوژیکلی نفسیاتي مریضیږي لګیا دی بالکل هغه د ولې دغسې یو څه شی ونه ویني چې هغه د نوی موټر روان دی هغه د نوی کمپیوټر په مغازې ته دکان ته نوی کمپیوټر راغلی دی نوی ټیکنالوژي راغلی دا طریقې چې کوم دي دا خو تا ټریفای کوي کنه دا خو تا ویری کنه دا خو ستا په ذهن کې چې کومه سټیبیلیټي د هغه شی کوي کنه چې ته مثال په توګه سټیبل نه ته چې کوم دی کانفیډنټ نه چیرې ته خو ملای ستا غیر چا پیدا داسې ځناور ګرځي چې ته آزاد خبره نشي کولای آزاد سان نشي اخیستی تقریر نشي کولای جلسه نشي کولای او په ښکاره باندې په دولت باندې په سټیټ باندې انتقاد نشي کولای چې کم په قانون تا ته حق درکړی نو دغه د دوی ذهن په وحشت کې نیسي د دوی ذهن په یره کې نیسي اوس یو ځوان دی څنګه د وطن نه خبر شي د وطن د معدنیاتو نه زه چې تر اخره پورې مې د څو جمعه ته مې سبق ویلی دی ما یو خوشحال خان بابا پکې اورېدلی دی هغه هم دغسې یو ډېر کم خوشحال خان بابا او رحمان بابا باندې هغسې مضمون لیکل شوی دی چې هغه هم ممکن اوس راته یاد نشي ممکن چې د سټیټ په ګټه وي نو خبره په دې کې چې زه تر 14 سیم پورې زما ځوان خپل معدنیاتو نه خبر نشي زما ځوان د پیروشان نه خبر نشي زما ځوان د فقیر پی نه خبر نشي زما ځوان د احمد شاه بابا نه خبر نشي دا خلک دا ځوان به مخکې څه کوي دا خو چې دا خو دشمن همیشه کوشش دا کوي چې تا ته هغه معلومات درکړي چې ته په هغې باندې انرجیټک نشي که نه ستا انرژي جنریټ کېږي نه پوه شو که نه تا له به هغه معلومات درکړي چې تا د خپلې ځمکې نه اوښلی ته چې کله په هوا کې دی چې تا له څنګه جوټه درکړي هغه طرف ته دا ته چې کوم دی دغه کولی شي که نه هغه طرف ته دیکه کولی شي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو فرقستانه ژبه واخلي ستا ژبه کمزوري کړي نو ته به بیا چې کوم دی مهدي حسن اورې که نه ته خو بیا چې کوم دی خیر محمد نه اورې صحیح ده که نه ته به چې کوم دی نو مطلب چې به لوست هم چې کوې نو په اردو کې به یې کوې په پښتو کې به نه کوې او ستا د پښتو چې کوم زه تا ته دا خبره کوم بیا د پورې خبره ده چې د پښتو ډېر لیکوالان ګیله دا کوي چې موږ په پښتو کې لیکنه وکړو نو هغه څوک ګوري نه اردو کې ګوري او په پښتو کې نه ګوري په انګلیش کې ګوري او په پښتو کې نه ګوري نو دا څه دي دا ښه لومړنی دویمه دا ده چې لکه تا د ریسورسز خبره وکړه ګوره زه درته یو خبره کوم ښه موږ په جنیوا کې وو هلته کې یو هوټلو په هغې کې اوسېدو په هغې کې یوه ونه ده یاره زما یقین دی چې کم از کم د 200-300 کالو ونه به وي هغه یو نختر دی که نه زه چې هغې ته لاړ شم هغه ونې ته زه ګورم زه ورته ډېر خوشحاله شم خدای پاک دې څومره ګریس ورکړی دی ونې ته د دې دغه ته وګوره د هایټ ته وګوره د دې د تنې ته وګوره او د دې د برانچونو ته وګوره زه تاسو ته وایم په یقین سره چې د سوات کالام بحرین اوشو او تروړ او داسې ورپسې کوهستان دا منطقې ټول په دې کې داسې ونې وې چې هغه د زرګونو کالو ونې وې په هغه کې یو ونه د زرګونو کالو وه پوه شې که نه او هغه چا څېړلې نه وه نن ته لاړ شه هغه ځمکې چې کوم دي نو هغه غرونه دوی چې کوم دي نو بربنډ کړل او دا چېرته لاړل دې باندې زما او ستا کور نه دی جوړ شوی زمونږ خلک قسم دی د شنډۍ لرګي چې کوم دي یا عام د خرول لرګي وباسي او هغه چې کوم دي ځکه چې دومره قوت هم نشته دی چې دغه
د خپل ځنګلات د خپل ریسورسز د خپل سرچشمو نه استفاده وکړي شي ځکه چې ډېر ګران وي چېرته دي ټول ښکته دي پنجاب ته ځي او بیا دا ما اورېدلي وو چې دا جنرالان حتی د زما د وزیرستان د سوات لرګی د کونړ لرګی د کراچۍ بندر نه اروپا امریکا او استرالیا ته ځي او جنرالان دغه وجه ده هغوی دپاره مطلب دا دی چې ښکته ځي ستا د کنټرول نه یې واخلي صحیح ده که نه دې چې ورته روان دي بیا هر څه کوي او خو د ده په ډسپوزل خبره د ده په کنټرول کې هر څه که نه زما مطلب د دې خبرې نه دا دی چې دا زمونږ مالداري دي دا زمونږ وطن دی دا زمونږ چې کوم دی ریسورسز دي دا زما د بچو ریسورسز دي د هغې مستقبل دی دا دې ما ته وایي چې څه نوم یې دی موږ خو د مسلمان دا د مخکې ورځو کې دی او دغه سره لګیا وم یو پاکستاني دوکاندار هغه سره ما خبرې کولې د پنجاب ما ورته ویل ګوره داسې شی دی چې تاسو ما ته مې وښایه که ستاسو یو نالی موږ ته راغلي چېرې دا اوبه دي د پنجاب نه چې کوم دی پښتونخوا ته راغلي دي زموږ په ډېر اسماعیل خان او جنوبي اضلاع کې ځمکې داسې پرتې دي چې هغه په موږ دغه کړو پوه شوې تا زما نه اوبه بوتلي دي او د پنجاب ځمکې پرته چې کوم دی نو خړوبې صحیح ده که نه تا زما نه برق تار بوتلی دی تا زما نه تیل وړي دي تا زما نه ګیس وړی دي ته زما نه ځنګلات وړې نو هغه وایي چې دا خو پاکستان دی نو ما ورته ویل د هغه د غوښې دوکان مې اوس د دې د غوښې یو ښه ټوکړه اوچته کوم که نه او درته وایم چې نه یې درکوم دله پیسې پوه شې که نه نو بیا ته وګوره خپل رد عمل ته ته به څه رد عمل ښیې پوه شې که نه تاسو خو موږ سره داسې کار کړی دی ته زما نه چې کوم دی تا شیان وړې او خپل کور پې جوړی زه چې کوم دی نو غاري ده ورته برابر کړم زما بچي زمونږ سکولونه زمونږ مکتبونه زمونږ ادارې پوه شې پیر صاحب همدغه وجه ده چې نن پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ یا نور ځوانان هغه په جیلونو کې هم د دې شي نه اچوي چې هغه نن دغه باشعوره ژوند ته قدم ورأخیستی دی چې په دې باندې پوه شوی دی لکه په کور کې له ښځې سره له فامیل سره په دې خبرې کوي له ورونو سره ماشومانو سره په دې خبرې کوي یعنی پخوا به په کور کې بی بی سی مهمه وه یا به د پاکستان خبرونه مهم و د راډیو اوس شکر دی ځوانان په کور کې پیر صاحب دغه خبرې کوي د پښتون ژغورنې موږ په ځمکه کې څه لرو موږ اوبه لرو زموږ په اوبه باندې پنجاب خپل پټي اوبه کوي او زموږ ښار دی زموږ د غرونو نه معدنیات وړي او موږ ته پیسه نه راځي ځوانان اوس په کورونو کې د ځوانانو ودرله سره شهریار دا فرست ورلډ وار چې دا پسې شو دا په وسایلو شو سیکنډ ورلډ وار پسې شو دا په وسایلو شو دا اوس چې په دنیا کې دا دومره غټې غټې کشتۍ دا جهازونه پې پراته او په سمندرونو کې ګرځي که نه او دا راکټې جوړې کړي دا د څه لپاره وي دا د خپلو مفاداتو لپاره وي دا د خپل بچي خېټه مړول دي پوه شې که نه هغه ته چې کوم دی ښه موټر رسول دي هغه ته ښه مکتب رسول دي او ما ته دا وایي چې ته به چې کوم دی کله د هغې خبره جدا خبره هغه ستا مسله نه ما له دلته کې ته څه راکوې زما سره چې ته کومه لوبه کوې او زما نه دومره کنکریټ مواد ته تختې او ما نه د شل او ګوټو ړون جوړ کړی دي او زه درته ګورم او زه هغه ودرولی نه شم نن ته پیر صاحب دا اوس د یو پښتون منطقه کې وزیرستان کې سوات کې کلي قومونه دې وغواړي چې د غره په سر باندې یو مورچه جوړوم د څه شي دپاره مقام ته چې غله رانه شي د ځنګل ته چې غله رانه شي یو مورچه تا ته نه درکوي چې ته خپل ځنګل وژغورې ته خپل کلی وژغورې ولې نه درکوي په ټاپ ځایونو باندې ولې هلته پنجاپی ناست دی خپله غله وړي او تر نن ورځې پورې په میرامشاه کې د هفته اتوار باندې کرفیو لګوي چرته یو بم خلاص کړي کرفیو ولګوي او د غرونو نه په دې رخصتي کې مالونه وړي په دې غټو غټو لاریو کې او زه پوه شوم او بله خبره د پښتو وړاندې تاسو یاده کړه پښتو ژبه دا ځوانان چې اوري پښتو ژبه مهمه ده ما ته یو ملګري وایي شهریاره چې تر څو پښتو ژبه موږ د کاروبار ژبه نه وي ګرځولې د بزنس ژبه نه وي د ګټې ژبه نه وي یعنی انګریز به پښتو زده کړي
کله به زده کړي چې کله د ګټه وي په دې پورې اقتصادي. پخوا پښتانه منطقو ته سیمو ته انګریزان راتلل الته منطقې نیولې وي دوی به پښتو زده کوله. دا ګوګل چې کوم دی نن سبا ګوګل چې کوم دی پښتو ژبې له ترجمه ترانسلیشن پیدا کړ کنه دا خو څه نه پیدا کړی هغه ته پته چې دا خو ډېر آبادی ده د پښتنو د افغانانو او پاره کې دا ګټه ته فایده پکې نو هغه څوکړل هغه د هغې دپاره په ډېر پریسایز طریقه په ډېر ښه انداز کې ځکه چې دا پښتانه چې کوم دي دا په اسمان کې نه اوسېږي او نه په سپوږمۍ کې اوسېږي دا په ځمکه پراته او د دوی ریسورسز دي د دوی چې کوم دی کلچر دی د دوی ټریډیشن دی د دوی ضرورتونه دي د دوی یو بل سره تعلقات دي د ټولې دنیا سره لینک دي هغوی هم لګیا دي په هغې باندې چې کوم دی روزګار کوي او دغه کوي نو یو خو دا ده بله دا ده چې ګوره داسې ده دا منګه چې کله کومه خبره کوله بنیادي دا یو ډېره مهمه خبره دا بار بار چې په پاکستان غونته ریاست کې پاکستانی دولت او سټیټ هیڅ کله د پښتنو نمائندګي نه ده کړې د پښتنو چې کوم دی یو ښار هم چې کوم دی په انټرنیشنل کیپټلسټ آربټ کې نه دی پروت کوم ښارونه پراته دي د پنجاب لاهور داسې چې کوم دی نو مطلب د ملتان فیصل آباد داسې ځکه دا انډسټریل ټاونز دي انډسټریل صنایع دي وبخښئ خبره د یو دقیقه یو کال به کېږي زه د پاکستان امبیسي سفارت ته ورغلی یم زما د اسنادو ځینې شیان د سفارت سره تر اوسه بند را بند دي ورغلی یم په د سفارت کې په میز باندې مجلې پرتې وي میګزین څه ورته وایي انګلیسي کې دغه شیان پراته وو چې راوامېړول تر نن ورځې پورې په خارج کې په کتابونو کې صوبه سرحد دی همهغه صوبه سرحد دی یعنی د دوی د پښتنو منطقو ته هیڅ افیشلی فکر نشته بس په لوټلو کې دي هغه ستا خبره چې نمایندګي نه ده کړې نمایندګي خو پرېږده زموږ خلاف یې سازشونه کړي دي او په پارلمان کې ما او تا ته خبره کوم دا پېښور کې دوی وی چې کوم دی نو مطلب دی چې ترانسپورټیشن تنظیم ښه کوي او په هغې باندې لګیا دي دا مختلف چې کوم دی نو مطلب دا چې ښه تاسو لاړ شئ پېښور سره یې څه وکړل پېښور هغې په دومره بد حال کې پرېښې دي او نن هم دا وایي چې د پښتونخوا دولت دا وایي چې زما په مرکز باندې شپږ شله اربه روپۍ دي هغه ماته نه راکوي د برق د بجلی پیسې نه ورکوي دا داسې ده چې دا اوس داسې دا لوبه به دوی څومره برقرار ساتي دا لوبه دوی داسې برقرار نشي ساتلی دا حالات چې کوم دي دوی له کنټرول نه روان دي وځي دا یو ریکشنري سټیټ دی ښکاره خبره ده د ټول عمر چې کوم دی ترهګر او ټیرریزم چې کوم دی ایجاد کړی دی هغه استعمال کړی د خپل پولیټیکل دغه لپاره د دې نه ځوانان د هغه سن نه راواخله د خبره دغه پورې چې کوم دی خلک ته تنګ دي او دا دوی اوس کنټرول کولی نه شي دا نه د شپږو لکو آرمي کار دی او نه چې کوم دی د لسو لکو آرمي کار دی دلته کې یو پوره اوورهالینګ پکار دی د سټیټ د دې او بیا دا چې هر یو قوم او هر یو نیشن ته چې کوم دی په خپلو وسایلو باندې پوره کنټرول پکار دی هله به دوی چې کوم دی نو او د دې مخه دوی نشي نیوي خبره دا ده چې انفارمیشن از ا پاور چې کله خلک د دې نه خبر شو دا د عام عسکر نه دا د دوی د کلو د پنجابیانو د نیان چې کوم دی ټول فوج ته تللي دي که نه په دې کې صحیح سړی خو نه دی تللی آرمي ته دا ورته زه ښکاره خبره دې کې خو هغه خلک تللي دي چې هغه یو خو مطلب د کلي خلک ته د کلي خلک ته سیاسي دی غیر سیاسي دی ایگزیکټلی او دې کې چې کوم دی د خلکو کې هغه معیار او دغه نشته دا چې کوم دی دا خلک د دغه څه نومې د دې راتلونکي نسل د دې نوي جنریشن دا مخه دوی نشي نیوی ځکه چې لګیا د دنیا دومره وړه شوه چې هغې کې اوس څه کېږي نه هغې کې څه کېږي نه دوی خواري وکړله چې دغه د پی ټي ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ خبرونه په ټي وي یا اخبارونو کې نه ورکوي هغه په دې خاطر چې پنجابی ځوان په دې خبر نشي چې حقایق څه دي یعنی د پښتنو سره یقینا ظلم روان دی ولې چې که پنجابی ځوان په دې خبر شي نو بیا خو فوج ته یو بل چیلنج دی
په پاکستان کې په دې وخت کې پښتون ژغورنه زما خیال دا دی چې هغه واحد پولیټیکل فورس دی چې د هغې نه د پاکستان جرنیلان چې کوم دی یېرېږي وکړه بالکل بل فورس نشته دی د پښتون ژغورنې نه علاوه بل فورس نشته دی او دا داسې یو قوت دی او داسې یو فورس دی ګوره دا خو دې څه لګیا دي پښتون چې کوم دی پښتون زه په دې 100% شور یم چې دا د تخت و تاج قوم دی دی خراب کړی و د ده نه سای ایشتې وه د ده نه انفارمیشن لرې کړی و ده ته چې کله انفارمیشن راشي او دې چې کوم دی په دې خبرو باندې موړ شو زه پرون مې هم چا سره خبره کوله مې دومره معلومات ورکول پکار دي دومره انفارمیشن ورکول پکار دي چې د ماشوم د پښتون بچی چې کوم دی داسې په میدان کې ولاړ یو خلک ورته وایي چې دغه ښکلا را روانه ده پوه شي که نه دغه رڼا را روانه ده پوه شي که نه دغه ترقي را روانه ده دومره معلومات پکار دی زمونږ بچو ته ورسي او دومره دوی انفارم شي او دومره دوی مجهز شي په معلوماتو باندې چې د دوی مقابله بیا څه نه وي دغه چې کوم دی زمونږ کار دی چې په دې باندې موږ د خپلو ځوانانو سره کار وکړو ډیره هغه ورځ د فضل الرحمن چرته دغه دی که نه د قانون حفاظت وکړه څه شی دی که نه دا سیمینار دی څه بلای دی دې ته لطیف افریدي ورغلی و نو ډېرې پاکې خبرې ورته وکړې چې دغه دی محمود خان صاحب ناست دی او مولانا فضل الرحمن صاحب ناست دی تاسو قانون نشئ ژغورلی د قانون پلي کول یا د قانون ته عزت ورکړه دا فلسفه تاسو په دې هیواد نشئ منلی هغه په تاسو پورې خاندي یو محمود خان او یو فضل الرحمن صاحب نو دا به څه وکړي ټول پنجاب ټول پارلیمان هغه د پوج په لاس کې دی نو ته څنګه کولای شي چې قانون یو دغه د هغې سره د دې نه علاوه زما خپله دا یقین هم دی چې یو خو په دې زړو پارلیمنټیرین پالیټکس او پالیټیشنز پورې چې کوم دی خلک اعتماد هم ډېر نه لري ګوره درته خبره کوم د دوی خپل تاریخ دی بیکګراوند دی او دوی دا نه مني که نه دا خو جدا سوال دی دا خبره دا ده چې په دې 90 کاله کې یا په دې 42 کاله کې مولانا پل رحمان پرون کم ځای ولاړو ما ته څوک وښي که نه ما ته دا خبره سړی په ګوته کړي مولانا پل رحمان د ښکته پښتنو افغانانو په دغه ټوله تباهي او بربادۍ کې د برخه ده او نن هغه راپاڅېدلی دی هغه وایي زه د کانسټیټیوشن چې کوم دی نو مله د بچ کولو چمپین چې کوم دی جوړېږم ما ورته دا څو پېر لیکلي دي زه نه پرېږدم دا شی زه ورته بار دا لیکم چې ته که فرض کا دا دوی یو خپله لوبه ده پته نه لګي څه لوبه یې جنریټ کړې ده ځکه چې د پښتون ژغورنې زور چې کوم دی هغه دومره ډېر دی چې مختلف خلک چې کوم دی دوی اوس بلډ اپ کول غواړي تا ته به دا مخالفت کې ولاړ شاته بله لوبه روانه پوه شي که نه دغه میدان موږ چاته نه ورکوو موږ د پښتنو سوچ او فکر چې کوم دی دا په ماډرن پالیټکس باندې ږدو موږ ته دی ګوره د ملا په یو کار باندې زه چې کوم دی مطمئنم چې د خپل جماعت کې کینی دی چې کوم دی ماشومان ته فرق دیني او مذهبي تعلیم ورکولی شي چې هغه ورته ورکړي and that's it پالیټکس چې کوم دی دا دوی کار نه دی او پالیټکس کې څومره چې کوم دی شرکت کوي عوام چې کوم دی دا نقصان دی او دا خطرناک دی پوه شي که نه دا متبادل دغه قتل غواړي ځکه چې دوی په دې پوه دي چې پښتون ژغورنه ډېر زیات سیاسي عمل کوي او هغه لګیا ده په کنکریټ مسایلو باندې چې کوم دی د خلکو ایجوکیشن کې لګیا دي پوه شو که نه او ISI غواړي چې او دا قوت د پښتنو ولې چې زه خو په پښتون ژغورنه کې د مولانا فضل الرحمن خلک هم لرم زه خو ملا لرم په پښتون ژغورنه کې ملا شته تبلیغي شته د هر ګوند خلک شته دغه خو ماته د یو سړی دا ووایي چې دا دومره پښتانه چې مړه شو په دې جهاد کې دا خلک په کار دی چې پښتون افغان نه چې کوم دی معافي وغواړي دا بل ور دغه بیان ورکړی دی مولانا پل رحمان چې په پاکستان کې نه اسلام شو نه چې کوم دی جمهوریت شته دی اوس یې پس اوس خبرې صحیح ده اوس دا خبره چې پرون پکې او پکې پیر صاحب زموږ لپاره دا نعمت دی چې نن دی ومني دا خبره دا چې زه بالکل داسې ده چې دغه ته کې ټوله خبره ده
دوی دا منی خدا د چې ګوره دا شی دی دغه خبره ده ګوره منګه به شان غلطو نه زه هیڅ کله نه منم چې مولانا پل رحمان اوس هم چې کوم دی د پاکستان د ادارو سره خپل رشتې شلولې دي پوه شو کنه د دې سره اتفاق نه کوم زه اوس هم په دې باندې 100% یقین لرم چې دې چې کوم دی د هغه ادارو سړی دی د سره کار کوي پوه شو کنه نو خو کنه وی اوس ته همدغه پروګرام په مخ بوزي چې یعنی دلته بربادي فوج راوستي و د سټیج نه بیا اعلانونه وکړي او فقط فضل الرحمن نه د فضل الرحمن د ګوند ډېر چې څومره مشران دي او ځوانان دي هغوی ته د سټیج دا اجازت ورکړي چې فوج څومره بربادي راوړي دا پلان دی پښکارا و چې زه ګوره زه ته یو خبره کوم زما په دې باندې یو خپل نظر دی شهریار او زه ستا سره په صحه د پوره اتفاق هم لرم خو زما خپل د خیال دی چې دا د پښتون ژغورنې ځکه چې نن دې په میدان کې دي صرف کو سړی سوچو کی استاسو څنګه دی چې کم فضل الرحمن په حق ژغورنه په کم ځای کې ده پښتون ژغورنه په کم ځای کې ده یعنی فضل الرحمن ځوانان دي کنه پښتون ژغورنه دا مولانا پل رحمان چې دې خبرې مطلب دا چې دومره حفاظتګر دی او داسې غواړي چې خپل را دي شي دلته کې د کیر منظور پښتون سره د پسټیج دی همدغه ما پوښتنه کوله چې دا را دي شو او د درېږي او مطلب دا چې د هغه پروګرام لاندې لاول خو دا وایي چې دا دومره خلک چې کوم دی وجل شوي دي په دې کې پښتون ژغورنه صحیح ده ګوره د سیاسي خبرې برا پورته کو داسې نه چې جمهوریت او دا بنیادی اساسنامې دي دا پوه شئ کنه دا ما سره هغه کلینګ باندې سستاره وی دا 2000 پښتانه چې وجل شوي دي دا زما 8000 کسان چې روک شوي دي د متعلق تاسو خیال دی صحیح ده کنه دا زمونږ چې دا کوم ماینز او بلا بتر دي متعلق تاسو کوم دي څه خیال دی صحیح ده کنه دا سره 15 زمونږ چې کوم مطالبه دي غټي دا تاسو کوم دي راونور دي سره 200 وکړل راونور باندې 200 مطلب دا چې سټاند دي 200 ویل غواړي صحیح ده کنه ګوره داسې دا ټول خبرې په خپل دی زمونږ د خلکو د ایجوکیشن موږ دا ډیسکس کوو په دې شانو ډیسکشن کوو ستا اوپینین زما اوپینین چې خلک دې ته متوجه شي زما مطلب دا دی چې پرونه د خلکو د مارچ پاکله باندې د مولانا پل رحمان یو ډېر منفي دغه راغلی دی پوه شو کنه رویه راغلی ده پوه شو کنه موږ د خلکو د حقوق پوره چې کوم دی حفاظت کول غواړو او موږ غواړو چې زمونږ په وطن کې مو په نورو قومونو کې هم چې کوم دی ښځې په سیاست کې برخوري وي او برخه اخلي پوه شو کنه د ژوند برخه ده پیرسون بالکل د ژوند برخه ده زما مطلب دا دی چې دا خلک د سوسایټي ته پوره فریډم ورکولو ته نه تیار دا خلک د سوسایټي کې خلک سیاسي کولو ته نه پریږدي زه خپل دا سوچ کوم او دا فکر کوم چې دا خلک په دې وجه متحرک شوي دي چې په پښتونخوا کې پښتون ژغورنه چې کوم دي نو ډیره متحرکه ده او هغې خلک ځان سره چې کوم دي را دغه کړی دی راښکلی دی پوه شو که نه نو دا یو مسله ده په دې باندې سوچ کول پکار دي ځان به هسې غیر ضروري په دغه کې خوش فهمو کې نه مو کار کول غواړي خلک د هغې او خلکو باندې خپل چې کوم توجه دغه راشي پوه راشي او علم راشي او رڼا راشي پیر صاحب ستاسو خبره سمه ده ستاسو وخت کم دی او بس نور به پروګرام سره رانږدې کوو خبره اوس ما یوه ورځ مې کلي ته زنګ وهلی و نو خو دغه نشته ډېر کم کله کله دا سیګنال سم شي نو یو ورکوټی داسې بي ایچ او ده یا شخصي شفاخانه ده په کلي کې دې ته مې زنګ وهلی په دې کې د چې څوک کار کوي دی راته ویل چې دلته یو بل هلک دی هغه غواړي چې ستا سره خبرې وکړي صحیح ده خبرې زما سره شروع کړې دا زما هم سیمپي دی صحیح ده د سکول د وختو د ښوونځي د وخت مال کړی مشي جوړ روغ بړ مو وکړل مال خواري وکړئ وروره چې په دې کلي کې 2 نمبر دوا مه خرڅوئ خواري وکړئ دی وایي چې دلته خو ټول مسلمانان دي شکر دی خدای دی او زه مسلمان یم نو دا کار موږ نشو کولی ما ورته ګوره اوس خبره غلطه کړه که ته چېرته د مسلمانۍ په بنیاد باندې چې ستا شاوخوا مسلمانان دي او ته هم مسلمان یې که په دې بنیاد ته 2 نمبر دوا نه خرڅوې نو خدای مه کړه که سبا ستا شاوخوا نور غیر مسلم وي
نو بیا به څه کوې؟ بیا به تا ته رواوي. ما ورته ووې انسان پېژندنې ته راشئ. هر ځای کې د هر پرابلم بنیاد اسلام مه رامخې کوئ. اسلام پاک دی. اسلام په هر ځای کې مه بدناموئ. اسلام ډېر سپېڅلی دی. بالکل نو موږ د اسلام نه یو شیلډ جوړ کړی. هر ځای کې موږ ورته ځان پې ساتو. بالکل شاته هر منافقت کوو خو ځان ور باندې ساتو. نو ځوانان شکر دی په دې باندې خوشاله یم پیر صاحب چې یقینا په کورونو کې مجلسونه روان دي. پیر صاحب په کورونو کې خبره ده پیتاوي ته خلک ناستي په پښتون ژغورنه خبره کوي. پیتاوي ته خلک ناستي وای پلانای پنجابی زیاتې کوي. پیتاوي ته خلک ناستي وای پلانای پنجابی پښتون باندې د 80 کالونو ظلمونه کوي. دا مجلسونه زموږ لپاره ډېر ګټور دي. ډېر او عیناً دغه مجلس په آزاد افغانستان کې روان دی. هلته خو بیخي ښکاره دی. هلته خو د افغانیت ذهن یا دشمن پېژندنې سویه ډېره لوړه ده. دغه خو زه خبره کوم چې دا دومره واړه تغییرات نه دي د منطقه کې. دا تغییرات ډېر وسیع تغییرات دي. که څوک په دې ځان نه پوهي ځان دې پوه کړي. دا ملک یو ډېر منفي ریاست دی. دا تغییر چاپېره دا ټوله منطقه پړسېږي. اکنامیکلي فاینانشلي دا ورته پړسېږي. پوه شو که نه؟ هغه به خپل اثرات زیاتوي ځکه چې هغوی پروګرس کول غواړي، هغوی ډیولپمنټ کول غواړي. د ټول سیاست چې کوم دی هغه روان دی سینکینګ کې ښکته روان دی. زما مطلب دا دی چې که کوم قوتونه له هغو هم فیصله نه کړې نو هغوی د فیصلې وکړي خپلې. چې دا وخت چې کوم دی دغه سیاست نه دی او نه په کومو بنیادونو چې دا سټیټ بلډ اپ کول غواړي نه دا په دغه بلډ اپ کېدی شي. ګوره زه یو مثال در کوم بیا ختمو خبرې. د مکه کې چې موږ جنیوا ته تللي وو نو ما ته هلته کې چې ووایي چې هلته په سی پیک باندې خبرې وکړو. هغه مطلب چې ټول لګیا وو چا به تقریر کوو چې دا سی پیک پاکستان ته څه فایدې نشته دی او دې ته څه فایدې نشته دی، دا هغه دی دا هغه دی، دا ټولې فایدې به چاینه ته ځي. مې په دې ولې بحث تاسو کوئ؟ دا خو انډرسټینډیبل خبره ده چې دا چاینه د ځان دپاره جوړ کړی دی، د پاکستان دپاره نه جوړ کړی. خو خبره دا نه ده. خبره دا ده چې دا شی پاکستان ولې جوړوي؟ دا سوال دی. دا سوال دا نه دی چېرې ملای چې چاینه ولې جوړوي. چاینه خو جوړوي او که زما او ستا په دې اډوکو باندې روډ تېري نو هم به یې تېر کړي. هغه څه مسله ده. خو دې ولې جوړوي؟ دې په دې جوړوي چې د ده د ټول پالیټکس بیس چې دی هغه نیګیټیویټي ده او هغه منفیتوب دی. دې دا ټول ارسو هندوستان ته ښایي چې ګوره زه چې کوم دی که داسې نه کوم ته داسې کولی شم. بیا پوه شې که نه؟ که ته داسې نه بله دا خبره ده چې دته دا پته ده چې دا سټیټ چې کوم دی اکنامیکل او فاینانشل پرابلمونه لري. نور چې کوم دی د جهادي جنګونو ضرورت نه دی پاتې دی منطقه کې. پوه شې که نه؟ نو داسې یو ملک وګوره ځان له چې هغه راشي او هغه ستا د اقتصاد او ستا د سټیبلیټي چې کوم دی ساده پورې ګارنټي کړي او دې پې سروایو ولیکي. پوه شې که نه؟ مصنوعي لارې دي، ټوله نیګیټیویټي ده، ټول منفي اپروچ دی. دله به اوس په دې خپلو پالیسو باندې جوور غور کول پکاري چې دا طریقې نه دي د سټیټ مینټین ساتلو او نه په ګاونډ کې داسې پاتې کېدی شي. پوه شې که نه؟ دې به دا شیان بدلوي. 100% پیر صاحب، پیر ریاض صاحب، دلته خو د یو هر پښتون نه د هر بلوچ نه پوښتنه وکړه، حتی د سیندي نه پوښتنه وکړه، دی ناراضه دی، دی خوشحاله نه دی. ولې ژوند یې نه دی، ژوند یې ونه لیدو. 40 کلن شو، 50 کلن شو، د مکتب ونه لیدو، د پوخ روډ ونه لیدو، کیر شوی سړک یې ونه لیدو، پوهنتون یې ونه لیدو، کالج یې ونه لیدو، خپل لور او زوی په پوهنتون کې یا ډاکټر میډیکل ونه لیدو. نو دا خو پاسپورت جهادي دی. پاسپورت جهادي دی. دا شین پاسپورت په دنیا کې په جهادي پاسپورت مشهور دی. پاسپورت او بل خبره ده هغه وړاندې خبره تاسو وکړه، یعنی که په یو لوی لار ده په دې باندې خلک ځي راځي، موټر بیایي، لارۍ مالونه ځي راځي او هر ورځ په هغې کې شوکه کېږي. نو بیا د کلي د منطقې قامونه راټولیږي، دا شوکماران شړي یا یې وژني یا یې د منځه وړي. که د قانون وس پې ونه رسي او په دې دا لاره ټرانسیټ دا نړیواله ده، بیا نړۍ هم چې خپل مالونه په دې وړي ځان ته یعنی دغه نه احساسوي چې دلته امنیت شته، نو نړۍ بیا راځي دا د منځه وړي. یعنی پاکستان د هند سره
او د آسیا ورا شهریار در سره په افغانستان کې مداخلت وینه بهول د افغانستان بربادي کول دا ټول په دې بنیاد چې دې سروایول کی ځان جمدي وساتي ته پوه شې کنه ها سی پیک جوړول سی پیک رغول دا ټول په دې بنیادونو چې دې ځان جمدي وساتي دا ټول منفي رویه ده ته دې اس چې کم دینو مطلب دا دی چې هغه اساسي فاونډیشن چې کم دی نشته دی او نه دا چې کم دی پازیټیو سورسز چې ګوره هر پالیټکس چې ته په ریاکشن کې کې کنه او په نیگیټیویټي کې پوه شې کنه دا غي الټیمیټ ان نشته دی هغه تباہی او بربادي ده د ټول عمر دغه کار کړی دی ټول عمر دغه بربادي کړی ده په بنگال کې لاړل هغه ورته بنگالیان ورته ورونه زه په پاکستان کې بنگالي چې معنا ماخله دی ورته نه وي وې دې د ناخله مکه ستاد اړه چوم د ناخله صحیح ده کنه دا څه شوی ده کنه دا فیکټ نه دی دا فیکټ دی خو دا څه چې د دومره حقایق باوجود هم زمونږ خلک چې کم دی بوي پاکستان हमारा ملک है और मले पाकिस्तान ये है और पाकिस्तान دا ملک کی کنټرول نه چا سره دی د ملک کی پالیسي څوک جوړي د ملک کی ستاد حقوق او ستاد ژوند مطلب دا چې هغه تضمینیت څوک چې کم دینو ملای چې لري چې ته چې کم دینو ملای داخل اس دا اورل شي دا ټول نیگیټیویټی ده او دوی د راکوشي خطر خلکو ته زمکه ته د راکوشي بیا و پته ولګي چې مطلب خلک څه فیصله کوي پوښ کنه نه فقط دا ذهنیت ورکړي پیر صاحب پاسپورت ته اخیسته دی چا دی د پاکستان دی دا یو ملګری کمنټ کې لیکلی د پاکستان دی نو اوس چې پاکستان پاسپورت ستا په ځمکه قبضه ده دا خو که د هر چا وای که د انګریز وای د انګریز په وخت کې تا د انګریز پاسپورت ګرځاو د افریقایان در باندې راشي د افریقې پاسپورت به یې بیرغ به د افریقې دا خو ډېر ساده سړی دی شهریار دا خو ګوره په دې خبره باندې پوهېږي نه د سره اړو چې خبره دا ده چې دا د منګه چې کم دی ګیریو منګه خکیلیو منګه مجبوریو دا نه چې منګه چې کم دی نو په زه تاسو ته دا خبره کوم وخت د انفارمیشن شروع کړه په خوا به ډیورنډ په کابل کې ناستو او وخت په خبر کې بدا پته نه لګي چې ډیورنډ په خبر کابل کې ناستي پوه شئ کنه کومه د انفارمیشن قحطو نه چې په لاتینی امریکا کې مچ مال ودی نو د یو کلیک سره د پته لګي چې الته کې کم دي نو مچوال وته پوه شئ نه تاسو د انګلستان پاسپورت لرئ نو تاسو خو انګلستانای بای بلډ خو ته انګلستانای نشوي کنه اور دا چې کوم دی دا یو ډیر ساده انسان دی چې دا بحث کوي د دې بحث سره هیڅ تعلق نشته شریعه دا خاصه هغه ځوانان چې یعنی او نه پته لري چې دا خلک شته چې هغه به دا سوال کوي چې مثال په توګه تاسو سره پاکستانی پاسپورت نو ولې تاسو چې کوم دینو ملي پاکستان باندې چې کوم دینو انتقاد کوي کنه دا شته دی دا روانه دا خبره دا سوال کیږي هغه دا سوچ کوي چې ګندا دا زنیم تل پاکستان په دا پاکستان ما په سره غلي دي او زی قبضه کړی او زما حقوق او زما ټول چې کم دي کې زما تر بر روړ شته دي چې دا غشم دا ما تر ډیر پرستیجیس او ډیر خ پاسپورت بیا پوښتنه چې کم خو حرکت کول غواړم ما ته ټول امکانات چې کم دي نو په ایرپورټ برابر سوې نه کندي به نه ویزه تقریبا نه سفارت کې هم شکایت ای پوښ کنه او خپل وایس پمني خپل خبره په دې خبرو باندې ځوانان پوه شوي دي دا موږ چې ځوانان باشعوره شوي دي د دې معنا دا ده چې دشمن یې پیژندلی دی دې ته څاک شوی دی پیر صاحب مننه ستاسو مو وخت ډېر ونیوه خوشحالي دې غواړم خدای دې وکړي چې بیا زموږ سره مل شي ډېر مې وځنډولی وخت مې نیم ساعت اخیستی و خو یو ساعت پیر صاحب ډېره مننه خدای په امان خدای په امان جوړ سیرات جوړ ښه وخت ولرئ ښه وخت ولرئ ملګرو مننه خدای مو راته خوشحال لره ښه ژوند درته غواړو موږ به خواري وکړو چې بیا تاسو ته راشو او دلته یو عام عمومي مجلس وکړو هغه مجلس چې زما او ستا د کلي د بانډو ځوانان ور باندې پوه شي ساده کلیوال مجلس نو کله کله به ملګري پکې راخلو مجلسونه به کوو او د دغه کتاب مو هیر نه دی موږ دا اوس بیا د کرنل امام کتاب موږ سرته ورسولو او د
بغدادي پیر کتاب پرون مو اول برخه وویله، نو ځوانان ممکن چې ګټه ځنې اخیستې وي. سبا یا بله ورځ به بیا مو که په لاس راشي بیا به دویمه برخه ووایو. نو دغسې ترتیبوار به د بغدادي پیر کتاب خلاص کړو، بیا به ممکن زما لاس ته د ډیورنډ کرغېړنه کرشه دا کتاب به بیا لاس ته راغلی وي. بیا به په هغه باندې مجلس کوو، ولې چې هغه د ډیورنډ کرغېړنه کرشه یو داسې حقایق راوړاندې کوي چې یعنې ډیورنډ کرشه حقیقت نه لري، د ډیورنډ کرشه نه چا لاسلیک پې کړی دی او دا یو پراپاګنډه ده د ځوانانو د ذهني معیوبۍ لپاره. هغه حقایق په هغه کتاب کې شته، کله چا سره وي ویلولئ، ملګرو ته یې ورکړئ. نو ښه ژوند درته غواړم ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو راته روغ رمټ وئ او بیا به سره یو ځای کېږو. مننه، دم ګړی مو په لوی خدای سپارمه. دا پروګرام مخکې در سره شریک کړئ، نورو ملګرو ته یې ورسوئ. مننه زیاته، روغ رمټ، د لوی او هوسا افغانستان په هیله.